بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ومنګ ویلو چې فعل په درې قسمه باندې دی، ماضي، مضارع او امر. مې ویلو چې اصل په اسماءو کې بنا ده، د ماضي تعریف کړو، د مضارع، او بیا موږ د مضارع څلور قسمه اعراب ویلو چې په دې باندې څلور قسمه اعراب راځي. موږ ویلو د لاولني درې قسمونو تعلق د مفردات خمسه سره ده، او د اخرني صنف تعلق د تثنیه او د جمع مذکر او د واحد مؤنث حاضر سره ده. بیا ویلو چې په اولني صنف کې مفردات خمسه د صحیح اعراب چې د حالت رفعي په ضمه سره، او حالت نسبي په فتحې سره، او حالت جزمي په سکون سره، لکه هو یضرب ولن یضرب ولن یضرب. او دویم اعراب د دې مفردات خمسو سره چې کله هغه ناقص واوي یا یایي، لکه يدعو، يخزو او يرمي، نو دې اعراب په حالت رفعي کې په ضمه تقديري، حالت نسبي کې په فتح لفظ سره، او په حالت جزمي کې په حذف د لام کلمې سره، لکه هو يدعو، لن يدعو او لم يدعو. او دریم قسم اعراب چې مفردات خمسه چې دا معتل الفی ناقص الفی وي، لکه مثال يرضى او يخشى، نو د دې اعراب په حالت رفعي کې په ضمه تقديري سره، او په حالت نسبي کې په فتحه تقديري سره، او په حالت جزمي کې په حذف د لام کلمې سره، لکه هو يرضى، لن يرضى او لم يرضى. موږ څلورم قسم اعراب موږ چې دا د هغه څه سره ده کوم په اخر کې جنون اعرابي راغلي، او دا څلور د تسنیه دي، او دوه د جمع مذکر دي، او یو د واحد مؤنث حاضر ده. برابر خبره ده کدا د صحیح نه راغلي وي، او کدا ناقص واوی نه وي، کدا ناقص یائی نه وي، او کدا ناقص الفی نه وي، نو هغه په هغه حالت رفعي به اثبات د نون اعرابي وي، او حالت نسبی او جزمی به دواړه په حذف د نون اعرابي وي، لکه لم یضربا، لم یضربو، لن یضربو، لن تضربي. دا بیا موږ ویلو چې مرفوع په فعل مضارع په مرفوع کله وي، نو مرفوع مطلب دا دی چې دا به خالی وي د ناصب او د جازم نه، لکه الته په دې اسم کې موږ وایو چې حالت رفعي او حالت نسبی او حالت جری مطلب دا دی چې حالت رفعي کې پاته مرفوعات کې څه واقع وي، حالت نسبی چې په بار منصوباتو کې څه واقع وي، او حالت جری چې په دوه مجروراتو کې څه واقع وي. په فعل مضارع کې چې موږ وایو دا په حالت رفعي کې دی، د دې مطلب بدایي چې دا به خالی وي د ناصب او د جازم نه، او چې موږ وایو په فعل مضارع کې چې دا په حالت نسبی کې دی، نو مطلب دا چې په دې باندې دا څلور منصوباتونه څه داخل دي د حروف ناصبونه، او چې موږ وایو دا په حالت جزمی کې دی، نو دې مطلب دا چې د دې کې د پنځو جوازمونه یو څه داخل شوی دی. نو په نن سبق کې به موږ وایو هغه څیزونه چې فعل مضارع لره نسب ورکوي ایته نواصب وایي. نواصب د فعل مضارع په اصل کې څلور دي، کوم چې په دې شعر کې جمع دي: ان ولن پس کوي، اذن ایچار حرف معتبر، نسب مستقبل کند ای جمله دائم اقتضا. چې دا څلور ټکي دي: ان، لن، کی او اذن. دا چې چل کوي عمل سره و نسب مستقبل کند، ودا مستقبل لرا فعل مضارع لرا دوم یو د مستقبل په معنا باندې ګرځي، او یو نسب ورکوي ای جمله، دا ټول حروف دائم همیشه لپاره وایي. بیا په دې کې دا ان نه ان ملفوظه او ان مقدره،
ان ملفوظه دي ته ویل کېږي چې فعل مضارع لره د مصدر په معنی باندې ګرځي او په لفظونو کې موجود وي. لن په فعل مضارع لره د منفي په معنی باندې ګرځي او منفي مستقبل کې تاکید پیدا کوي. منفي مستقبل کې تاکید پیدا کوي. لکه لن یتری په معنی ده هرگز به وهل ونه کې هغه یو کس نه. او اذن دا کوي د سببیت لپاره راځي چې دا ما قبل د ما بعد د لپاره سبب وي. اسلم تو کوي ادخل الجنه ما اسلام راوړل د دې وجه د لپاره د دې چې زه جنت ته داخل شم. نو وس دا با قبل د ما بعد د لپاره سبب دی، یعنی اسلام راوړل جنت ته داخلېدو لپاره سبب دی. او څلورم نمبر اذن دی. اذن فعل مضارع لرا نسب ورکوي همیشه لپاره د خبرې په جواب کې راځي. او یو چې دا ان مقدر دی دلته په کتاب کې لیکلي دي چې فعل مضارع لرا 15 سيزونه نسب ورکوي. یو ان لن کوي او اذن او یو ان مقدره. خدا ان به یو کې موږ شمار کړل چې ان په دوه قسم دي. موږ وایو حروف نواسب څلور دي، ان لن کوي اذن. بیا دا ان په دوه قسم دي، یو ان ملفوظه او یو ان مقدره. پوه شئ په دې معنی ان د شپږو سيزونو وروسته مقدر وي. دا اوه سيزونو وروسته ان مقدر وي. څو سيزونو وروسته؟ دا اوه سيزونو. نمبر 1 د حتی وروسته ان مقدر وي. د لامکین وروسته ان مقدر وي. د لام جهد وروسته ان مقدر وي. هغه واو چې د شپږو سيزونو په جواب کې راشي پاین وروسته او ان مقدر وي. هغه فا چې د شپږو سيزونو په جواب کې راشي دا غیر وروسته ان مقدر وي. هغه او وروسته ان مقدر وي چې په معنا د الا ان یا الا ان منوي. او د واو عطف وروسته ان مقدر وي کله چې معطوف علیه صریح اسم وي. کله چې معطوف علیه صریح اسم وي. پوه شو به دې معنی ان د سوسو وروسته مقدر وي. دا وو سيزونو وروسته ان مقدر وو سيزونو مخکې ان مقدر وي. کله چې دا حتی وروسته راغی د لامکین وروسته د لام جهد وروسته لامکین څه ته وایي لام جهد څه ته وایي تصریح لكم. او هغه فا چې د شپږو سيزونو په جواب کې راشي امر نهي نفي استفهام تمني او عرض. د دې په جواب کې هغه فا چې د شپږو سيزونو په جواب کې راشي عین وروسته ان مقدر وي. هغه واو چې د شپږو سيزونو وروسته مقدر وي نو د شپږو سيزونو وروسته راشي په دې کې هم ان مقدر وي. دا او د وروسته یو په معنی الا ان یا الا ان باندې وي. او د حرف عطف نورستو د واو عطف نورستو چې کله معطوف علیه اسم صریح وي نو په دې کې هم ان مقدر وي. په دې پوه شئ. فعل مضارع لپاره نسب ورغون کې سيزونه سودي. فعل مضارع لپاره نسب ورغون کې سيزونه سودي. څلور کم دي. ان کوي ان لن کوي اذن ان د سره بار راځي د مصدر. فعل مضارع لپاره د مصدر په معنی باندې ګرځي. فعل مضارع لپاره د دې حروفو ان لن کوي اذن یو د دې لفظي عمل دی یو د دې معنوي عمل دی. لفظي عمل چې دا متخکاری نو د دې ټولو لفظي عمل د قره کم چې موږ په وې چې د فعل مضارع 15 څخه غولره نسب ورکوي د وو څخه او په دوو څخه کې هیڅ عمل نه کوي. دا د دې لفظي عمل دی. لفظي عمل لري څلور یو شان دی او معنوي عمل د هر جدا جدا دی. لکه ان د دې څه عمل دی فعل مضارع لره د مصدر په معنی باندې ګرځي. او لن په فعل مضارع په منفي په مستقبل کې تاکید پیدا کوي. او کوي د سببیت لپاره دي سره لپاره چې زمانه ما قبل د ما بعد لپاره او اذن همیشه لپاره د خبرې په جواب کې راځي په دوه شرطونو سره دا حامل دی. او د وو سيزونو وروسته ان مقدر وي. د څو سيزونو وروسته د وو سيزونو وروسته ان مقدر وي. کم دي حتی نو وروسته د لامکین وروسته د لام جهد وروسته هغه فان وروسته کم چې د شپږ سيزونو په جواب کې راځي. دا واو نو وروسته چې د شپږ سيزونو په جواب کې راځي. دا او نو وروسته چې په معنا د الا ان یا الا ان باندې او دا واو عطف نو وروسته دې باندې پوه شئ. وګورئ دا په دې کې یا خبره نه بوکس نشته نه. فصل المنصوب دا فصل له بیان
چې نسب ورکړل یعنی هغه سيزونه چې فعل مضارع لره د هغې د وجې نه منصوب وي نو فعل مضارع چې منصوب وي عامله 5 احرف نو په دې کې عمل کوونکي سيزونه 15 حروف دي عمل کوونکي څو حروف دي موږ ویلو چې سوري او د سوري چې سوري په ځوانو کې فرق سره چې موږ ان په یو کې حسابو ان ملفوظه او ان مقدره او د ان ملفوظه او ان مقدره نو دی چې ان ده لن ده کای ده اذن ده او ان المقدره يعني هذا ان جاسوي مقدر انه اريد ان تحسن الي اريد ان تحسن الي وزدل ګوره دا ان فعل مضارع لره دا ما دغه په معنا باندې مصدر په معنا باندې ګرځول دي اريد ان تحسن الي معنا سره زه اراده لرم ستا سره چې تخو کې زما سره چې ستا راخه کول زما سره دغه پوه شو به باندې ها اوس دلګي دا ګوره ان فعل مضارع لره نسب ور کړل او فعل مضارع لره د مصدر په معنا باندې وګرځول پوه شو به باندې وانا لن اضربك او زه به هیڅ نه وهم نو دلګي ول لن چې دینه دا اضرب له نسب ور کړل اسلم تو کای ادخل الجنه ما اسلام راوړی د پاره د دې چې جنت داخل شم د پاره دې چې څه داخل شم نو دلګي کلامي کوي څه ته وایي چې ما دا کوي سببیت څه معنی ده چې ما قبل نه ما بعد د پاره سبب او اذن يغفر الله لك دا اذن په دوه شرطونو باندې عامل وي اذن دا عمل کول د پاره څو شرایطي کم عمل یعنی د نسب د عمل چې کوي دا اذن چې د نسب د عمل کې لپاره څو شرطونه دي وا یو خدا دې چې دا فعل مضارع دی هغه مستقبل یعنی په فعل مضارع کې به مستقبل والا معنی به حال والا معنی به پکې نه او دا اذن به یو خبرې په جواب کې راغلی او بل لري چې دې ما بعد با د خپل ما قبل معمول نوي د دې ما بعد با د خپل ما قبل معمولو لکه ته دې سوې انا اذن اکرمک انا اذن اکرمک نو په دې صورت کې دا اذن چې د دې ما بعد د ما قبل لپاره معمول دی لکه دا په ترکیب کې انا مبتدا واقع کیږي او اذن اکرمک دا څه جوړيږي خبر جوړيږي څه جوړيږي نو دلته کې د اذن ما بعد د ما قبل د لپاره معمول دی نو لهدا دا وس هغه عمل لکه اذن راغلی دی او اکرمک مرفوع دی منصوب نه فاروق اعظم ته اوس را دي ته ما غیر حاضر کړي ها او زم دا ده چې لکه دا اذن انا اذن اکرمک دا په خبره په جواب کې نه راغلی د منګ ویلو چې لکه دا اذن چې د عمل کوي د نسب د عمل کوي نو دې لپاره څو شرایط دي دوه شرایط دي یو دا ده چې د ما بعد به د ما قبل د دې ما بعد په خپل ما قبل معمول بنوي صحیح شو او دویمه خبر دا ده چې فعل مضارع کې به مستقبل والا معنی وي او خبرې په جواب کې براغلي لکه تاسو سوچ چې انا آتی کا غدن زب سواستا خپل راځم اتور د جواب کوي چې اذن اکرمک چې تکله زما خپل راشي په دغه وخت کې به زستا سو کما اکرام وګم نو ګورل لګي اذن اکرمک لګي فعل مضارع کې مستقبل معنی موجود شولا او بل چې د اذن ما بعد ما قبل د لپاره معمول نه دغه ما قبل د دینه سشتنه پوه شو به معنی او انا اذن اکرمک پدې کې او پای کې څه فرق دی پدې کې ګوره اذن مخ کې راغلی ال دې انا مخ کې راغلی مبتدا راغلی دې خبره باندې پوه شوې ها او دې کې قرآن مجید کې دې کوي او دې لپاره مثال لکه الله تعالی هارون علیه السلام موسی علیه السلام مرادو چې الله زما د روز مسره ملګری کا هارون اخي اشدد به ازري په سره زما د امټ مضبوطه کا ولی کوي نسبحك كثيرا لپاره د دې چې موږ وستا بیا ډېر تسبیحات وکړو کای نسبحك کای لا تأسوا على ما تفرحوا ارجي تاسو خفانش وتقدر ان في 7 مواضع
او ان دا په وځګونو کې مقدر کولې دي بعد حتی د سره ورستو د حتی نوسو لکه اسلمت حتى ادخل الجنه ما اسلام راوړه د پاره لري چې تر دې پورې چې داخل شم جنت او دا بل مثال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين وقاتلوهم حتى لا تكون او ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله نه ټول ځګونه کې دا حتی چې نمستو ان مقدر دی ولامکی لامکی څه ته ویل کېږي یعنی هغه لامو چې د کې په معنی باندې وي یعنی سببیت ته پر راغلی چې ما قبل د ما بعد لپاره سببي لکه قام زید ليذهب زید پاسې د لپاره چې لاړ شي ها او الله تعالی فرمایي وانزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس چې موږ دا د قرآن مجید نازل کړه لپاره د دې نو لپاره د دې چې راغلی یا اسلمت لادخل الجنه اسلام می راوړه د دې لپاره څه داخل جمع نو ليذهب هم لام نورستو المقدر ده ولام الجحد او د لام جحد نو ولام الجحد او د لام جحد نورستو هم المقدر وي لام جحد هغه لام ته وایي چې د کان منفي په خبر باندې داخل شوی او د نفي کې تاکید پیدا کوي د کان منفي په خبر باندې راغلی لکه الله تعالی فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله ندى الله پاک يعذب عذاب ورکړي و د ترکیب په اعتبار سره ما كان دا کان منفي ده او د دې اسم الله اسم ده او ليعذبهم د دې سره نو د حتی نورستو د لامکین نورستو او د لام جحد نورستو د دې نورستو به ان مقدر وي د دې وجه ده چې حتی او لام دا دوه جر دي حتی او لام دا دوه څه دي لکه واو با او تا او کاف لام واو لام لام بګرا واو منز خلا رب حاشا من عدا في انا حتى الى نو دا دوه څه دي دا حروف جر دي او حروف جر په فعل نه داخليږي حروف جر په فعل نه داخليږي نو دلته کې په دې حروف باندې په دې فعلونو باندې چې دا لام داخل دی یا حتی داخل دی نو وایو چې حروف جر خو په فعل نه داخليږي نو دې نو وروسته ان مقدر دی دې نو وروسته مقدر دی ان مقدر دی او ان څه چل کوي فعل مضارع لره د مصدر په معنی باندې ګرځي فعل مضارع لره څه معنی باندې ګرځي د مصدر په معنی باندې ګرځي نو اوس دلته ګوره چې کله د حتی وروسته ان مقدر شو نو هغه مصدر په معنی باندې وګرځو نو هغه فعل چې دی نو دا خو کاری فعل او په معنوي دا سره مصدر ده سره ده مصدر ده او مصدر سوي اسم وي جو دلته کې حروف جاره په اسم باندې داخل شو واښو به معنی نو حروف جاره په اسم باندې داخليږي هغه اسم بیا حقيقي وي او یا به اسم تأویلی وي اسم تأویلی دغه ته ویل کېږي چې په ظاهر باندې خو ښکاري چې حروف جاره په فعل باندې داخل شول او دا په فعل باندې نه داخليږي دې نو څه مقدر وي ان مقدر هغه ان څه چل کوي فعل لره د اسم په معنا باندې ګرځي فعل مضارع لره دا مصدر په معنا مصدر اسم ده لکه پوه شو په دې باندې ا دې نو څه ان مقدر وي جو هغه ان دغه چل کړه ده آیات د سوم ویل شي چې یاره دا وما كان الله ليعذبهم لام خو جاره ده نو فکاله چې يعذبي راغله پوه شو په دې باندې نو چې لام حروف جاره په فعل باندې نه راکړيږي حروف جاره خصوصیت دار چې دا صرف او صرف څه داخليږي په اسم باندې داخليږي نو په اسم باندې داخليږي په کاټه چې به عمل کړه نو عمل دین نه کړه بلکې عمل په دې کې چا کړه ده ان کړه ده او هغه څه عمل کړه ده فعل مضارع لري نه صبر کړه والفاء الواقعه او هغه فا چې واقعي د شپږ سيزونو په جواب کې هغه فا چې واقعي د سوزونو په جواب کې نمبر 1 فی جواب الامر امر په جواب کې والنهي بنهي په جواب کې والاستفهام د استفهام په جواب کې د نفي تمنی او د عارض په جواب کې لکه اسلم فتسلم اسلم ته اسلام راوړل ته په سلامتی باندې شي نو ځلګي اسلم دا فعل امر ده او فتسلم دا جواب امر ده نو په جواب امر کې دلګي فارغ دا او د فعل سؤال مقدر چاغي تسلم له زبر ور کړل نه صبر کړل ولا تعصي فتعذب ولا تعصي گناه مکوا فتعذب
کنه ته په سبانه شي عذاب پکړل شي په عذاب پکړل شي نو دلته دا فا د نه په جواب کې راغلی دا نو رسول ان مقدر ده والله تعالی په قران مجید کې ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ولا تطغوا فيه تاسو بده کې سرکشي مکوئ دې فيحل عليكم غضبي انا را بشي په تاسو باندې غضب زم او د استفهام په جواب کې راغلی دی په جواب هل تعلموا فتنجوا آیت ازدکه چې ته نجات عمومي آیت سه ازدکه چې نجات عمومي هل تعلموا فتنجوا نو دلته فا د استفهام په جواب کې راغلی نو تنجوا دې له صبر کړه قرآن مجید کې الله فرمایي هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ما تزورنا فنكرمك دلته دا نفي نورستو المقدر دا نفي نورستو لا ما تزورنا تا زمونږ زیارت نکړي فنكرمك د پای چې موږ اکرام ونکوستا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها لا يقضى عليهم فیصله نه کولای کیږي په دوی باندې دومره شي ما تزورنا تیم ملاقات نه کوي زموږ سره چې موږ اکرام وکړو فنكرمك چې اکرام وکړو اندل کې دا فنكرمك ما تزورنا دا نفي ده او نكرمك جواب نفي ده نو نه نفي په جواب کې فارغري دا یو سوال مقدر جو نکره مال جبر کړه لیت لی مالا فانفقه کاش زماره پر عمل وې چې ما خرج کړه وې هغه نو لیت لی مالا دا چې نه دا تمنی شو او فانفقه دا ورسه شو جواب تمنی لا جواب تمنی نو لګي تمنی په جواب کې فارغلی دا او ترکیبونه غو پته کوله شي تاسو کنه دا الا تنزل بنا فتصيب خيرا اته زمونږه خواته ولې ناراضي چې تا ته خیر ضرور شي الا تنزل ته زمونږه خواته ولې ناراضي زمونږ سره کوزيږي ولې نو چې خیر ته ضرور شي الا تنزل بنا دا سره عارض ده فتصيب خيرا دا سره جواب عارض ده نو هغه فاجه د شپږو سجونو په جواب کې راشي دینو سبحان مقدر وي د امر په جواب کې د نهي یا استفهام په جواب کې د نفي تمني او د عارض په جواب واشو بني مالي پنځم ځای وبعد الواو الواقعه في جواب هذه المواضع كذلك او هغه واو چې د شپږو سجونو په جواب کې راشي ملاین رسو ما مقدر وي لکه په دې مخ کې فا مقدر فا نورستو راغلیو او دلته کې سره راغله واو فایو شان دي لکه دغه مثالونه دي اسلم وتسلم ولا تعصي وتعذب هل تعلم وتنجو وما تزورنا ونكرمك ليت لي مالا وانفقه او الا تنزل بنا وتصيب خيرا هغه پوه شوي وبعد او ده او نورستو با ان مقدر وي چې په معنا الى ان معنی یا په معنا د الا ان معنی لکه لا احسبنك او تعطيني حقي معنی لا احسبنك خامخا ضرور بالضرور زبا بتا پوری ان خطل یما زبا بتا پوری یوزې شوی یما او تعطيني حقي اي الى ان تعطيني حقي تر دې پوری چې تما ته سره کې دما حق راکې نو ځل لګی دا ہے او تعطيني او په معنا د الى ان باندې دي الى ان نو جمهور نحات وایي چې دلته کې دا او په معنا د الى ان باندې وي او علامه سیبوی رحمت الله علیه فرمایي چې دلته کې دا او په معنا د الا ان باندې وي نو بیا بداشي لا احسبنك خامخا زبا پتا پورې خطر ما فی کل وقت بهر یو وقت الا فی وقت مگر په هغه وخت کې ان تعطيني حقي الا ان تعطيني حقي مگر چې ته ماته زمانه حق راکې لکه پوه شو دې باندې نو دلته کې دا او دا په معنا د الا ان یا الا ان باندې ده نو دې رسو ان مقدر ده وم نمبر وواو العطف اذا كان المعطوف عليه اسما صريحا واو عطف چې کله معطوف عليه اسم صریح وي
نو هم الګي ان مقدر وي لکه اعجبني قيامك وتخرج نو ځلګي دا تخرج دا عطف ته په قيامك باندې او قيامك اسم صریح ده نو کدل لګي تدري واو نو ورستو ان مقدر ونه غړي نو بیا بسر راشي بیا با دو خرابیان راشي یو خرابه به راشي چې قيامك مرکب اضافي دا مفرد ده جمله نه ده او تخرجو دا فعل مضارع دا ضمیر به فاعل له نو دا با جمله با د جملې عطف براشي په مفرد باندې او د جملې عطف په مفرد باندې صحیح نه ده ویم دا چې تخرج فعل او قيامك اسم صریح ده د فعل عطف په اسم باندې راځي د فعل عطف په لکه مونږ ویلو چې عطف څه ته ویل کېږي معطوف څه ته وایي چې معطوف علیه ته د کوم څه حکم وي نو هغه څه حکم څه دی وي یعنی معطوف علیه ته د کوم څه نسبت شوی نو هغه نسبت معطوف دم شوی نو که یو فعل یو اسم نو بیا نه دقیقي نو مونږ د دې واو نو ورستو ان مقدر کو نو اعجبني قيامك وان تخرج پوه شو به دی نه دلته یو څه چلو شو یو عطف د جملې په اسم باندې راغی او دویم عطف د فعل په اسم باندې راغی نو اصل کې ده اعجبني قيامك وخروجك چې زستا ودریدلو او ستا وتلو پس کو واچولم په تعجب کو واچولم لکه پوه شو به دې پوره لاول منګوي چې حروف ناسبه سوري سلور دي حروف ناسبه سوري کم دي په زور او روایت بدی کې د دې لفظي عمل لري ټول سره فعل مضارع پنځو څخه ولرا او د وو څخه ونه او په دوه څخه کې بیا موږ دا وې چې د دې هر حرف جدا عمل له انسا عمل له معنوي فعل مضارع لرا د مستقبل په معنی باندې ګرځوي او د مصدر په معنی باندې ګرځي د مصدر په معنی باندې لن فعل مضارع لرا د مستقبل منفي تاکید په معنی باندې ګرځوي او کای د سببیت تفردي او اذن او د دې اند او شنو ورستو مقدر وي نمبر 1 ده حتی ورستو نمبر 2 علامتین ورستو او نمبر 3 او د دې ورستو انول مقدر وي زګه جدا سری دا سری حروف جاره دي حروف جاره بس نه داخليږي خالي او بیا د هغه فان ورستو با ان مقدر جاره سوسو به جواب کړی شپږ سوسو کم څه شپږ سوسو ادي ورستو انځکه مقدر وی کنه چې دا الاولنی جملې دې نه انشائی اسلم لا تعصي دا سری انشائی دي دا ورستو چې دا خبرې دي او د خبره عطف په انشاء باندې دا صحیح نه نو دلته دا ورستو اني مقدر کړه چیرې دلته عطف د خبر په انشاء باندې راشي لکه پوه شو باندې او دا و نو چې هغه و د شپږ ورستو سوي مقدر وي دا او نو ورستو بیا په معنی سمانی لا اله الا ان باندې او دا هغه و عطف نو ورستو چې کله دا معطوف په سمانی په اسم صریح باندې پوه شو باندې وزدي نه اقوا نو دوه قاعده بیانې سو قاعده بیانې دوه قاعده بیانې پای کې نمبر 1 قاعده دا چې کله لامیکي او د واو عطف سره ان ظاهر ول جایز دي د لامیکي سره او د سره د واو عطف سره د دې سره دا څه جایز دي ان جایز دي پوه شو به معنی پرې باندې پوه شوي ها د لامیکي سره او دا اورګات سره ان ظاهر الله سری جایز لکه موږ وی چې ان د دې وڅ نور رسو مقدر وی کنه نو دا لامیکي چې پکې ده او یو بل سره د دې نور ان کته ظاهر کې جو هم صحیح ده خو یو صورت د سره چې کله د لامیکي نور رسو لا نافیه راغله د لامیکي نور رسو نو ال د کې ان مظاهر ول دا واجب دی بیا قال لي الا يعلم اهل الكتاب لالا واجب دی معنی ها وګورئ دا قاعده ده
ويجوز اظهار ان مع لامکي او د لامکي سره د ان ظاهر ول جائز دي لکه ته اسلمت لان ادخل الجنه نو دلته اسلمت فعل فاعل دي دا ما سبب شو او لان ادخل الجنه الجواب سبب شو نو لان دلته لامکي ده او ان مصدري وما عوامل العطف هذا وابعات سره هم لغا اعجبني قيامك وان تخرج نو اعجبني قيامك وتخرج من جو ان تخرج من شيء ويجب اظهار ان في لامكي اذا اتصلت بلام نافيه بلا نافيه وي کله چې د لامکي سره ورستو لا نافيه ولګي د لامکي سره ورستو سو لګي نو پدې کې دا ان ظاهر ول دا واجب دي لكن لئلا يعلم اهل الكتاب لئلا يكون للناس عليكم حجه لئلا يعلم اهل الكتاب دا ټول لغدي لئلا يعلم بار بار راغلي په قرآن مجید کې په دې خبره باندې پوه شئ تاسو ها اوس بل خبره ده چې موږ وې ان دا فعل مضارع د مصدر په معنی باندې ګرځي خو دوه ځایونه دي چې ال دغه ان راشي دغه ان مصدریه نه ګرځي ان مصدریه نه ګرځي یو دا چې د عالم يعلم د باب نو رستو کله ان راغی د عالم يعلم نو رستو کله ان راغی هغه ان به همیشه لپاره مخفف من المثقل وي دغه ان به همیشه لپاره سوي مخفف من المثقل مطلب دا دی چې دا په اصل کې ان ده ان ده په اصل کې سره ان وغه ان جنه دا ساکن شوی دی الهغه پوه شو بلی باندې چې کله د عالم يعلمون رستو ان راشي ناغه ان مناسبه نه وي بلکې هغه ان بسوي مخفف من المثقل او د دې علامه ده چې د عالم يعلمون رستو با د دې نه به ورستو د ان رستو بیا په دې باندې سین راغلی یا په سوف راغلی پوه شو یا په قدر راغلی یا په عرفنی فی راغلی لکه الله فکر ما علم ان سيكون منكم مرضى علم ان سيكون منكم مرضى نو دا علم ورستو ان راغلی نو سيكونو په دې باندې زمانہ پکاره چې ان مصدریه لري چې دل نه صبر کی وای دا ان مصدریه لري بلکې دا ان په معنا د څه باندې ان مخفف من المستقل نه الهغه پوه شو بلی باندې ها ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ها جا یوتی پدې کې عالم يعلم باب نه لري بلکې هر هغه باب چې هغه په یقین باندې دلالت کوي لکه علم شو رؤیت شو یقین شو هر ټکی شو او کما ان چې هغه د ځغن نو رستو راغی کم ان چې د څنو رستو راغی د ځغن نو رستو راغی نو پدې کې دواړه وجه جایز دي مطلب دا ان چې نه داته مقدر کوله هم شي او ان چې نه داته پدې کې تعالی لکه ان ناسبهم ګرځول شي او ان مخفف من المثقل هم ګرځول شي واو شو دې باندې وګوره ورته واعلم ان في ان الواقعه واش بری خبره باندې چې ان هغه ان چې واقع شوی رسل د علم نه معنی دا چې د علم يعلم بابنا یا هر هغه چې دې په معنی کې لکلاندې ورته لیکلي ک تيقن والتبين والتحقق لکه هغه الفاظ چې په تبیین دا په وضاحت دلاله کې په تحقیق یا په یقین دلاله کوي نو ليست هي الناسبه للفعل المضارع دا فعل مضارع له نسب نه ورګوي وانما هي المخففه من المثقله لكن دا مخفف من المثقل وي دا مخفف من المثقل ولي وي زکه چې دا علم يعلمو دا باب دا په یقین باندې دلالت کوي په سمه دلالت کوي په یقین باندې دلالت کوي او دا دغه چې دی کنه دا ان مصدریه او ناسبه او دا د توی او د امید د پر راځي د سره پر راځي او تما امید او یقین په دې کې په منځ کې منافات دي نو دی وجنه دا به ان چې نه دا به ناسبه نه بلکې دا به ان چې مخفف من المثقل وي لکه څنګه چې ان را یقین د پر راځي کنه ان اليقين حروف مشبه بالفعل براشي چې ان بګي د یقین د پر راځي
دا علم علم د یقین په لکه علمت ان سيقوم علمت ما ته پته چې بشکه دا بولري قال الله تعالى علم ان سيكون منكم مرضى وان الواقعه بعد الظن او وان الواقعه وان الواقعه بعد الظن او ها انت واقع ورسول ازغنا نجاز فيه وجهان پدې کې دوه وجه جایز دي ان تنسب بها یو دام جایز دي چې تول نسب ورکی یعنی دا مصدریه وکړه زګه یو مصدریه وکړه کنه چې دا علمه یعلم بشنری لکه څنګه چې ځوان د ګمان د پرازي دغه چنده انهم درجه او د امید د پرازي او انت جعلها كالواقع بعد العلم او یا تدرس وګرځي لکه دا چې واقع شي ورسو د علم نه یعنی مخفف من المثقل وګرځي ظننت ان سيقوم ملشي او ظننت ان سيقوم ملشي الګه پوښتنه به معنی ها نو کته دې ته ګوري چیرې پدې کې دغه نیت ولا معنی پکې را لګي یقینا راوته پکې تللی نو پدې کې دا مخفف من المثقل وګرځو او کنه ته چیرې پدې کې یقین ولا معنی نشته نو مصدریه وګرځو الګه پوښتنه نو بنن سبق کې موږ صرف سلو خبرې وکړلې دا وشولې نمبر 1 موږ وی چې فعل مضارع له نسب ورکوم کې سونو سلوړ دي اجمالا ان لن کوي اذن دي د دې حروف یو موږ لفظي عمل وی یو معنوي عمل وی لفظي عمل د ټول یو شان دي او معنوي عمل د هر جدا دي ان فعل مضارع را د مستقبل په معنی باندې مصدر په معنی باندې ګرځي لن فعل مضارع را د منفي په معنی باندې ګرځي او په منفي کې تاکید پیدا کوي مستقبل منفي په معنی باندې او کای د سببیت لپاره چې ما قبل ما بعد لپاره سبب وي او اذن د خبرې په جواب کې راځي چې عامل جوړي کې بدلو شرطونه باندې چې ما بعد به ما قبل لپاره معمول نوي او فعل مضارع به د مستقبل په معنی باندې د جواب په خبرې په جواب کې راغلی دا وو چې نو سبب مقدر وي دا نغره حتی نو رسول الله مکین او سلام جعل نو رسول هغه واو فاتح شپږو سینونو په جواب کې راغلی دا او نو رسول چې په معنی د اعلان یا الا معنی او دا واویات د نورستو چې کله معطوف نه اسم صریح وي دا وشو بیا موږ دوه قاعده وي یو دا چې دا ان ظاهر ول کله جایز دی او کله واجب دی نو چې د لامکین ورستو ان ظاهر ول جایز دی او دا حرف عطف نورستو ان ظاهر ول جایز دی خو چې کله د لامکین سره لا نافیه راغله نو بیا ان ظاهر ول واجب دی بیا موږ دا وی چې هغه ان کله چې د علمه علم مبان نراشي نو دا غوا ان سبب بنوي بلکې دا مخفف من المثقل وي او کله ځن ورستو د ګمان ورستو رااله نو دا بیا ته مصدریوم ګرځول شي او مخفف من المثقل ګرځول شي په دې پوه شو یاد بشي دا واړو